نن د اسلامی کال محرم الحرام یکم تاریخ دی. یو خو په دې خبره باندې ځان پوهه کې چې لکه څنګه انګریزي کال په جنوري کې شروع کیږي دغه رنګ اسلامی کال د محرم کې شروع کیږي. کله انګریزي کال اوله میاشت جنوري ده، د اسلامی کال اوله ورځ یکم محرم الحرام دی. خو بدقسمتي دا ده چې مونږ اسلام نه د لریوالي سره سره د خپل تاریخ نه هم نه خبر، او ډیر په مشکله باندې وو عوام کې داسې سړی وي چې غته د ټول نمونه د اسلامي میاشتو یاد وي. ډیر مشکل دی. یا که ځان نه زیات پیژني، یو رمضان پیژني او یو محرم ځکه پیژني چې دلته کې یو 2 ورځې د بازار بندي نه پته ورته لګي چې لسم محرم دی، اور بل ربیع الاول کې ورته نن څه چلې دولسم ورته مونږ وایو. بس دا 2-3 میاشتې پیژني. افسوس خبره ده. علماء لیکلي دي چې مسلمانانو ته د اسلامي میاشتو نمونه زده کول دا ور باندې واجب دي، دا خامخا زده کوي. اور اسلامی تاریخ په هم یاد ساتي چې دا اسلامی کال اوله میاشت ده، دویمه ده، دریمه ده، څلورمه ده، دا نمونه دي. اور زکات په دې اسلامی میاشتو مطابق ورکړي. انګریزي کالونو مطابق زکات ورکړي نه 150 کالو کې یو کال زکات پاتې کیږي. نو دې خبرو باندې ځان پوهول پکار دي او زده کړه هم پکار دي. یکم محرم الحرام باندې حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. کچری مونږ ته دا تاریخ کې پته شته چې 10 محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. نه دام پکار دي چې سړی ته پته وي چې یکم محرم الحرام باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. اور ظاهره خبره ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې د اسلام په تاریخ کې دغه تذکرہ، دغه عظمت، دغه مناقب د یو روخانه باب دی، یو روخانه تاریخ دی او د ځان خبرول پکار دی. او بیا کتا سو تاریخ ته وګوري چې د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دې امت مسلمه باندې او په دې اسلام باندې لوی احسانات دي، او دومره د دین اسلام خدمت کړې دي چې دغه مثال پیش کولو نه تاریخ عاجز دی. او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحبت کې پتی کې دوه جنا هر صحابي ته الله پاک د صاحب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجنا اوصاف ورګړي دي. او بیا یو صحابي کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې صفاتونو یو صفت زیات دی، زیات یې خاصه دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام نه صداقت راخسته دی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګڼ شی صفاتو کې سخاوت په غټه درجه کې راخسته دی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت رخصتے دي. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقاحت رخصتے دي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر رخصتے دي. نپدی صحابہ اکرامو کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه عدالت چې زیات منتقل دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منتقل دی. ځکه ویل کېږي چې د فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عدالت ډیر زیات مشهور دی. نور اوصافو په کې ودانا چې دی کې عدالت او شجاعت نه او صداقت نه او یا سخاوت نه او هغه کې به مثاله هر صحابي کې الله پاک یو داسې وصف پیدا کړی دی چې د غ صفاتو جن نور صفاتی مدم پاتې شي دي. دیو جن د حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ عدالت دا ډیر زیات مشهور دی. اور بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحبت دا اثر وو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اجمعین یعنی د جمی صحابه اکرام په شان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې پاتې دي. صحابیت درجه ورته حاصله ده، دغه وجنه ورته فضیلت حاصل دي. اور صحابه اکرام په تعریف کې قران دا جمله او فرمایله چې
والذین معه اشداء علی الکفار. پیغمبر علیہ السلام کوم ملګری دي دا په کفارو باندې سختي، رحماء بینهم، خپل کې بل سره نرمي او محبت سره زندگی تیری. دا د صحابه کرام او ټولو صحابه کرامو دا صفات په هر صحابي کې موجود وو. کفارو سره سخت او خپل کې مینه محبت، او دا تعلیم اسلام موږ ته هم راکړی چې خپل کې مینه محبت او کفارو سره سخت مزاج سره چلیدل پکار. یو معاملات دي، کاروبار دي، تجارت دي، کې شریعت ته یو حد درکړي چې دې حد پورې ته دې سره تعلق ساتل شي، دینه علاوه غي سره مینه محبت کول، غي خپل راز ور کول، غي خپل کمزورتیا نه خل، دا شریعت کې حرام او منع دي. او دې باندې مخکې ما تاسو ته ویلو چې قرآن اعلان کړی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. تاسو يهود او نصارا خپل ملګری ما جوړوي. هر چا سره انسان یو حد پورې تعلق ساتي، غي نه زیات او شریعت اجازه نه ورکړي. دا څنګه اسلام موږ ته دا ویلي چې کفارو سره تاسو کا معاملات دي د یو حد پورې دي، تجارت ته، زراعت ته، ملازمت ته، غیر مخکې درته اجازه نشته. نو دې صحابه کرام ته الله پاک دا صفت ورکړو چې خپل کې مینا او کفارو باندې سخت. او به صحابه کرامو کې مختلف مرتبه دي. یو صحابي د سیده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټول عمر کې صرف یو ځل کتلې دي، اسلامي راوړل دي، بیا تللی دي مدینه ته او مکه مکرمه ته سره راغلی نه دي. یو صحابي دا صحابي دی. یو هغه صحابي دی چې هغه هفته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چهره مبارکي دیدار کول. یو هغه صحابي دی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مسجد نبوي کې موږ کې او 15 ځلې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه ګوري. اور یو صحابي هغه دی چې هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره 24 غنټه په مجلس کې دی. دا بیا غنه لوی مرتبه. اور بیا یو صحابي د سې دی چې دنیا کې هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ملګری او مرګ د بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ملګری شي. هغه به څومره مقام دی. اور دا عظمت دا مقام صرف دو صحابه کرام ته الله پاک ورکړي. یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او یو حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه چې کوم ځکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اوږي مبارکي دي د سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سر دی. بیا چې کوم ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوږه مبارکه د سره د بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سر مبارک. یعنی د کبونه د سې دی لګ لګ دسه لکه دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده، دا د مرقد مبارک ته حضرت ابوبکر صدیق ندی سره خوا کې به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی او د روزه مبارک سره د یو قبر ځای خالی پاتې دی هغه کې حضرت عیسی علیه السلام چې کله دوباره راشي او دنیا نه انتقال وشي بیا به هغه ځای کې تدفین کیږي. نو علماء دا لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چهره د قبله طرف ته ده. بیا دې سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرقد مبارک دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په چهره مبارک به نظر پروزي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نو ورسته دي حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام ټول چهره مبارک هغه مخې ته دي. او قیامت ورځې به څوک ته یو ځای نه راپاسي، څوک په بل ځای نه، څوک ته فلانکي سره، څوک فلانکي سره، څوک ډاکټرانو سره پاسېدل، څوک انجینرانو سره، څوک صدر سره، څوک وزیر اعظم سره. ولې قاعده او ضابطه ده د المرء مع من احب. چا سره مینې قیامت ورځې مغو سره راپاسي. اور قیامت ورځې به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې قبر نه راپاسي نه پیغمبر علیه السلام سره راپاسي. دین زیات نور څه شرافت شته، دین لوی سر نور عظمت شته. بس عظمت د پر دا خبره کافی ده چې هغه د صحابه کرام چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خې طرف ته ګس طرف ته راپاسي د قبرونو. د څومره لوی سعادت ته څومره خوش قسمتی ده. او بیا د ادواره صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام حرم کې ده، یعنی پیغمبر علیه السلام ازواج مطهرات کې ده. اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام په حرم کې د ازواج مطهرات کې ده. حضرت ابوبکر صدیق
حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما د ادواړه صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخر جوړي ادواړو خپل لوري پیغمبر علیه السلام باندې قربان کړی دي او چې دیو ته عظمت حاصل دي نو لونو ته عظمت حاصل دي یو خدای دیو جن چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ازواج مطهرات کې د امهات المؤمنین کې بس خبره ختمه ده بیا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم او روزه مبارکه ده یو روایت ده چې دا د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها حجره مبارکه ده او چې کم سړی عمرې ته یا حج ته روزي مبارکه ته لاړ شي چې کله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک باندې درود او سلام وایي ندا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د حجرې نه تیریږي نو د دو حجرو مبارک وته د عظمت حاصل دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روزي مبارک سره نسبت او تعلق دی اور انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام چې کله دنیا نه تشریف یوسي قاعده او ضابطه ده چې کم پیغمبر په کم ځای کې دنیا نه انتقال او کی معقزه کې به تدفین کی ځای نه بدلی یو ای ځای نه بدلی اور مشهور اور صحیح روایت دادی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزه مبارکه ده د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د حجره مبارکه کې ده حجره مبارکه نه دا مطلب چې کمی کمرې کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره ژوندۍ تیر کړی ده ما اقا کمرې کې هغه ته موږ تعبیر په حجره سره ګودل د زموږ اور کې حجره دي ته چې کم دي کې ملګرو سره سړی کړي او چې کله د اسلام په تاریخ کې حجره مبارکه راشي نو حجره نه مراد هغه کمره ده چې کم کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوندۍ تیر کړی ده هغه مقام ته الله پاک دومره عظمت ورکړی دی اور بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې کم صحابي اسلام ته راغلی دی اسلام کې داخل شوی دی هغه ځان ته یو داستان دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اسلام کې ځکه داخل شو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچپن نه ملګری وو یو بر سره ډیر عمر یې تیر کړو او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه 2 کاله کشر دی او ډیر یو بر سره نږدې پاتې وو او چې د بچپن نه کم ملګری تاسو سره ډیر نږدې پاتې شي دا ډیر ښه پیژني دا دروغ وایي کنه وایي دوکا کوي کنه کوي دي کې اخلاقی خدي کا خنه دي او د خلکو سره د خېګړې ولا دی وکنه دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کله نبوت ملو شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویلو و فرمایلو چې ابوبکر الله پاک ماته نبوت را کو سو پیغمبر یم و یا رسول الله صدقتا ورشتہ ویلو اور امنتو مزه پتا باندې ایمان راوړم وې تا ټول عمر کې ستا 40 سال عمر زما 38 سال عمر مخ پر کې ژوند تیر کړه تا ټول عمر کې چرته دروغ نه ویلی نن چې کوم خبره کې دان رښتیا ده ولی چې ستا د شب مبارک نه موسه پرې سالوختو کالو کې دروغ نه دی ویلي دومره مضبوط ملګریتیا او دومره مضبوط صداقت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چرته په غب کې دروغ نه دی ویلي هغه شخصیت نه به خلک نه متاثر کی او به چې کله معراج سفر وکړو سحر یا ټول لړو به ابوبکر صدیق رضی الله عنه اعلان وکړ چې ابوبکر صلی الله پاک خپل بسرین اوچت کم اوس مکی و اسمانونه جنتونه جهنمونه د هر څه موقع ټول انبیاء سره میلاو شم بیت المقدس سلام ټول انبیاء کرام امامت مو وکړو و یا رسول الله استاد معراج سفر تصدیق کول ولا باول ابوبکر ولی چې تا ټول عمر کې چرته دروغ نه ویلی او کته وای چې ما د معراج سفر کړی دی زه په ستا په ژبې باندې اعتماد کوم تا کړی دی او ایمان مهم دی نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړلو غټه وجه دا و اور حضرت علی المرتضی رضی الله ایمان ذکر وړي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کفالت کې و چې کله ابو طالب وفات شو د علی رضی الله تعالی عنہ کفارت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ذمه په واغسو خپل کور کې ورکوټه غټ کړو او دا ته کشر هم وو ډیر کشر وو او چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته نبوت میلاو دی نه چې کم مشوم ستا لاس کې لوی شي تی څنګه تربیت کول غواړي غو ماغه نه تربیت دغه کیږي نغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان ذکر او چې غن کور دنه د پیغمبر علیه السلام ژوندۍ کتلی و کور سره و او کور سره د خپل کور سره ډېر ښه پیژني چې دا د کومې درجه دی دا د کومې مرتبه دی
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان راوړی دی وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې واده خدیجہ الکبریٰ رضی اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره نکاح کیدو دی وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر و 25 کاله اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر وہ 40 سال سالویخ کالا اور یو کونډه خزي سره نکاح وکړه دا کونډه وا دې لپاره چې د عربو کې یو رواج دا روانو چې چا په کونډه سره نکاح نه کول چې دا رسم او رواج کرشي مات شي او خلک د کونډو سره نکاح کول شروع دیو جن شریعت ته دې خبره ترغیب ورکړي چې ستا علاقې کې ستا محلې کې کونډه وي هغه ته د نکاح تنظیم وکړي شي دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی او موږ مزاج دای چې خزه کونډه شي بس پرې دا کور کې سر سپین کینو دا غلط رواج دی دا ختمول غواړي ځکه شریعت دویم دریم څلورم نکاح ترغیب چلولې دی زوري ده نه چې ته به خامخا د 14 کالو د 16 کالو جینې سره به نکاح کوي معاشره کې کونډې نه نشته کنه غي سره نکاح وکړي ژوندۍ هم جوړه اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پیغمبر علیہ السلام سره چې کم نکاح کړي غا د دیو جنا کړي دي چې د حضرت خدیجہ رضی الله عنها قافله تجارتی قافله د پیغمبر علیہ السلام په نگرانی کې شام ته لاړه اور الته بهترین نفع ورته ملاو شو او تجارت د پر اصول وضع کړی شو چې کله دا قافله واپس رااله نو ډیره زیاته ګټه کړې و حضرت خدیجہ رضی الله عنها خپل غلام نه تاسو وکړو چې زمونږه قافله ډیره شام ته تللی دي خو ډیره زیاته ګټه وکولې نه دا غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ ته وایي چې خدیجہ چې دا محمد بن عبد الله ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وخت نبوت نه ویلا نو محمد بن عبد الله باندې به مشهور وي چې دا کم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ سره لاړو د دې اخلاق خلق متاثرو سودا سره موږ نه خلقو کوله او بل چې کم شي خرڅول هغه به صفا ویلو چې دې شي کې عیب دی دې قیمت دومره جوړیږي خو دې کې دا عیب دي ځکه قیمت دومره دی چا سره دکان نه کړي دروغ نه دی ویلي صفا سودا کړي اور خلق د دینه مطمئن ځکه موږ سره خلکو ډیر زیات تجارت کړي ځکه نه فانډي رشوي ده وی اخلاقی دومره بهترین اخلاق دي چې د مشر ادب کشر باندې شفقت چې کم سړی پریشان وي هغه سره خدمت دا ټول اوصاف چې کله خدیجہ الکبریٰ رضی الله عنها بیان کو نو خپل غلام ته وی چې دې سره ماته باندې کاسب سره ده وی دینه بهترین رشتہ درته نشي کېدلی نه حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی الله تعالی عنها د نکاح پیغمبر علیه السلام ته لګره دي چې زتا سره نکاح کول غواړم پیغمبر علیه السلام خاندان سره مشوره وکړه چې دا خو د عربو یو لوی مالداری خزه ده تجارتی خزه ده دې سره ستاسو پر نکاح بهتر دي اور الله رب العزت اصل کې د پیغمبر علیه السلام ته اسباب مهیا کو چې دا د نبوت مهنت کوي دې ته مخ کې مشکلات راځي اور خدیجہ الکبریٰ رضی الله تعالی عنها سره مال دی غو په دې باندې خرج کیږي دې د مسائل حل کیږي ځکه قران ویلو کنه الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فاغنى الله پاک ورته فرمایي چې ته مونږ تندس اومندلې نو مونږ تا غنا توپ در کومالدار مکی چا په ذریعہ سره خدیجہ الکبریٰ رضی الله تعالی عنها نه چې کم سړی سره مال وی دي د دین خدمت کول نسبتا آسان وي د هغه سړی چې هغه غریب وي یو غریب ملګری و میشتو تزیغه څومره غریب کړي یو نه قرض راخلا بل نه راخلا مینت کو زری کوا او چې کوم سړي ته الله پاک مال ورکړي بس غافته کې دنه تیار وي الله پاک اسباب ورکړي اسباب سره سړي ته سفر کول آسان او بل مالدار سړي په کفارو باندې روب زیاتی په نسبت غریب باندې اسامه بن لادن یو سړی خو بن لادن کنسټرکشن کمپنی د سعودي کې بیونه هر ځای کې کمپنی د کار کوي حرمینو کې غا کار کوي نو اسامه بن لادن په امریکای په یورپ باندې کم روبو د موسا باندې یو 50000 خور پړک راځي مشي په غي مهروب نشته دي نو مالدار سره چې مجاهد وي په کفارو باندې زیات روبي خو دې مطلب دا ونه دي چې غریب سره دغه یو چې زب jihad نه کوم تبلیغ نه کوم ما سره مان نشته نو پیغمبر علیه السلام غربت کې څومره دین مهنت کړي چې څومره پورې خدیجہ الکبریٰ رضی الله تعالی عنها واقع اور خپل مار خرج کولو چې غي انتقال کو بیا خور سره مان نو به دین خدمت کړي
او مدینه منوره کې د سورزي تیرې کړې دي چې دوه میاشتې په کور کې کټه ونه پخیده. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې مونږ کور کې دوه میاشتې تیرې شوې دي چې مونږ کور کې نغری کې ور نه دی لګیدلې. بیا نو چاته پوسو کوی خوراک سکاک مسو او الکشن کجوري براغلی ا کجوري بو خړې او الکشن بده اوخه پیچاره ولي ګرې کې سر مونږ کور ژوندۍ تیرو. نن کستا کور کې 2 میاشتې ور ونه لګي پاله کینو کا چې اوصاف مشرق اور د غټ اخبارونه آینده به سرخیان نړو کې چې فلانکی خان کور کې 2 میاشتې شو ور نه دی لګیدل. ټول کله بدن خبري فلانکی کور کې سشتان د دومره خوددار خلکو دوه میاشتې لګي تندې تیرې کړې دي خو څوک ځان نه خبرې کړې نه دي. اوس مونږ تاریخ کې راغلي د دې لپاره غلي چې کله حضرت خدیجه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې ورسته وسات راغلو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله علیه فتح کړی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ علاقې فتح کړی، حضرت عثمان رضی الله زمانه کې مال غنیمت راغلو. هغه د بعد دا واقعات بیان کو چې نن الله په موږ د سره زو سپین سره کړی او یو وخت د سیمونګه تیر کړی چې زموږ نغری کې به 2 میاشتې اور نه لګي. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا شخصیت تھی چې 44 لاکھ مربع میل باندې حکومت کړي. فارس حضرت عمر فاروق فتح کړي دي، روم حضرت عمر فاروق رضی اللہ فتح کړي، شام حضرت عمر فاروق رضی اللہ، فلسطین حضرت عمر فاروق رضی اللہ فتح کړي دي. په دې 7 بر اعظمو کې سلور بر اعظمو ته دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ دور کې رسیدلې دي. اور دا بیا هغه شخصیت دی چې کله قادسیه ته جهادي لشکر تشکیل کو اور د دې لشکر امیر حضرت امیر سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ امیر جوړ کو اور حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ امیر او هغه د لقب د الله د دربار نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دربار نه دا ملو چې دا سیف الله د الله توره ده او دا یاسه د الله توره کله هم نه متي. ځکه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه کور کې په کټ باندې وفات شوی دی خو چا شهید کړي نه دی، ولی هغه شهید شوی خلکو بولی چې د الله توره ماته شو او الله په خپل توره کله هم نه متي. نه خالد بن ولید رضی الله عنه حضرت عمر فاروق روغتلو راشه دلته وای ته ما چیف کمانډ جوړ کړي لکه نن زموږ د چیف اف آرمی سټاف دی، دا ټول آرمی مشر دی. د سباغي زمانه کې چې کم کمانډر جوړ کړي شه دا ټول لشکر امیر وو. ورته ویلي چې تاسو امارت نه متوم د دیو جنا چې مسلمانانو عقیده خرابه ده، عقیده دا خرابه شو چې کم ځکه خالد بن ولید مسلمان به جنگ غټي. اوس خلکو د الله نه توجه کړ شي ستا طرف ته توجه ده. وی امیر المؤمنین کچر ستا دا حکم وي ستا حکم زما سر بچشم قبول له امارت ز پرګدوم. امارت په سو کې سعد بن ابي وقاص پکې رضی الله تعالی عنہ قصیت لشکر تشکیل کو اور اوس واتساپ ته موبایل دی، ایمیل دی، انسټاګرام دی، دا شیزونو غي زمانه کې خدانو یو کاسټ بچي بلې علاقې نه ټول ډېر کافي وخت په لګیو. دا جماعت چې کله تشکیل کړل شو قادسیه ته نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روزانه مدینه منورې نه به هغه لارې تطلو چې کومه قادسیه نه راغلی و چې نن به ماته پیغام راشي چې مسلمانانو جنگ یا غټل دي یا بیلل دي، غټل دي یا بیلل دي، سربو وتلو هغه لارې کې بناسو نن به قاصد رشي، نن به قاصد رشي، نن به قاصد رشي. یو روز سحر پاسې دلو کورنا چې وروتلو پیغام نه راځي، قاصد را نغلو ته ډېر سخت پریشان دي چې مسلمانانو میسج شوی چې ماته قاصد نه راځي. چې کله مدینه منورې نه بار لاړو، مدینه منورې ته چې کومه د قادسیه نه لار راغلی او الته انتظار وکړو خو ځینې صبر کې د نورو مخکې لاړو. نو وی کتلو چې سړی په اس باندې ناست دی او چې دا اس کله رواني د ورسته دوړه پریدي نه لري نه پته لګي چې ګردا اوچتي کې څوک را روان دی. حضرت عمر رضی الله عنه اوچت ځای باندې ناسو چې کله د اس او قتلو نه اغازین خطه لارې ته راغلو چې څو روان دی اور ماته دو پیغام دی، یا د مسلمانانو فتح یا د مسلمانانو شکست. خدا الله ذات باندې دومره یقین چې جماعت په الته جنگي دو لشکر او دی به الله ته متوجه نه چې کله خطه راغلو وی کتر یو سړی په اس باندې ناشته اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بدس خلیفہ او چې خلکو پیشندلو هم نه کپړو کې پیوندې لګیدلی سپلې یو چولی بلشتا هغه ضعیف شلیدلی نه چې کله دا سړی د مدینه منورې ته نږدې شونو एकदम ورته سلام وکړه السلام علیکم. وی کم زنه راغلی وی قادسیه نه راغلم. اوس دا سړی اسنه نه کوزي کې غته دا پته نشته چې د امیر المؤمنین فاروق اعظم دی
هغه په اس باندې روان دي، عمر فاروق ورسره منډه وي وی دا راته وایي چې سعد بن ابي وقاص څنګه دی شهید شوی خو نه دی؟ وایي نه. وی اسامه بن زید څه حالت کې دی؟ وایي هغه ژوندی دی. وی خالد بن ولید څنګه دی؟ وی هغه دی. مسلمانانو نه څو شهیدان دي؟ جی دومره شهیدان دي. فتح چاته میلاو شو، مسلمانانو ته میلاو شو. عمر فاروق پیدل روان دي، منډي وي او د سړی په اس باندې ناست دی. چې کله مدینه منورې ته دا قاصد په اس باندې ناست دی داخليږي او عمر فاروق منډي وي، یو سپلې لار کې ونه پاتې شو. چې کله مسلمانانو وکتلو چې امیر المؤمنین منډوي، مسلمانانو ورته منډي کې یا امیر المؤمنین ته ولې منډي وي؟ وای دا قاصد راغلی زه د مسلمانانو د لشکر تپوس کوم چې هغې څنګه دي، جنگي ګټلې دي، ژوندي دي، محفوظ دي، څه صورتحال دی؟ وای چې کله आवाज وکړو چې یا امیر المؤمنین ته ولې منډې وای؟ قاصد اس ودرولو. وای ستاسو امیر المؤمنین دا دی؟ عمر فاروق دا دی؟ وای دا زموږ امیر المؤمنین دی عمر فاروق. چې څنګه اس نه رکو شو، وای امیر المؤمنین ما د الله ذات باندې قسم یې ته ما پیژندلې نه، زه به درته ولاړم او که ته امیر المؤمنین خو ما ته به د ویلي ما به اس ودرولی، ما ته دا پته نه وه چې ته امیر المؤمنین یې. وای نه تا سفر کړی، ته ستړی، ته جنګېدلی مجاهد یې اور زما د ملګري میدان جهاد کې دي، څه غازیان شو، څه شهیدان شو، او زه په خپل کور کې ناست یم. ستا عظمت، ستا مقام زما په مقابلې کې ځکه اوچت دی چې زه په کور یم، ته د فی سبیل الله یې، زه کور کې راحت سره ناست یم، ته جنګېدلی، ته مجاهد اور غازي یې، زه کور کې ناست یم. ستا په دې وخت کې ما نه مقام اوچت دی، ما د نه غوښتله چې ستا د عظمت اور مقام زما خپو ته راشي او ته ما دپاره اس نه راکوشې، ځکه به در سره منډه ووهلم مدینې منورې پورې راغلم. چې کله زما امیر المؤمنین نصیب وي بیا به الله پاک دې په باره کې اعلان کړي اولئک هم الراشدون، دې په باره کې به الله پاک اعلان کړي اولئک هم المفلحون، ځکه الله پاک اعلان وکړو اولئک هم الفائزون رضي الله عنه ورضوا عنه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اور اعلان وکړو محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اور کاش ماته د خپل فاروق اعظم پته وای چې دې څومره عظمت دی، کاش نن ماته پته وای چې صدیق اکبر څوک دی، هغې ته الله پاک څومره عظمت ورکړی دی، کاش نن ماته پته وای چې عثمان ذوالنورین څوک دی، څومره عظمت الله ورکړی، کاش ما نن علي المرتضی پیژندلی چې دې ته الله پاک څه مقام ورکړی دی. زه خو دا پیژنم چې امریکې سره دومره اټم بم دی، یو پاور دی، زه دا پیژنم چې جرمني او فرانس سره اټم بم دی، هغو کې دومره طاقت دی، زه اسرائیل پیژنم چې یو ظالم ملک دی، هغې سره اټم بم دی، جاز دی، خو زه خپل صحابه اکرام نه پیژنم. ما ته د هغې عظمت او د تقدس او د هغې د مناقبو پته نشته ده. دیو چې موږ تاسو ته پکار دا د صحابه کرامو تاریخ مطالعه کول. نن که یکم محرم الحرام دی، اسلام په تاریخ کې فاروق اعظم په نن ورځ باندې شهید شوی دی او هغې ماته څه پته ده کله پیدا شوی، کله وفات شوی دی، هغې څه کړي دي اسلام دپاره، هغې ماته پته نشته ده. نو پکار دغه دی چې موږ خپل د اکابرو سیرت نه خبر شو او چې څومره پورې د اکابرو سیرت نه خبر، ستا زندګي کې انقلاب کله هم نشي راتلی. ته د یهود او د نصاراو او د دنیا مغربي دنیا نه متاثر یې، ستا د سټایل، ستا د زندګي، ستا د فرنچ کټ، ستا د فوجي کټ دا به ټول د هغې مطابق وي. ولې هغې ماته پته ده او د صحابه کرامو راته پته نشته، ځکه زما زندګي کې د صحابه کرامو سنت، د صحابه کرامو زندګي، د هغوی سیرت او سیرت ژوندی نه دی. دې دپاره به ټول محنت کوو او انشاءالله خپلې زندګي کې به انقلاب راولو. ټیک دی.